څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو هغوی ته د ډېر زیات مبارک شي. نن یو ځل بیا په پاکستان کې الیکشنو پی ټی آی په باري اکثریت سره وګټله. پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. رانا ثناء الله د نواز شریف حوالې سره یو ډېر زیات خطرناک انکشاف وکړو. راځم دغه یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم، خو بخښنه غواړم یو څو ورځې ستاسو سره اپډیټ نه دی شریک شوي. نو اپډیټ د ټولو ملګرو سره شریک کړئ ځکه ډېر زیات بهترین اپډیټ دی. اول خو ملګرو حامد میر چې کوم انکشاف کړی دی نو حامد میر دا خبره کوي چې جناب عمران خان صاحب ته په زور باندې انارو ورکړی کیږي، خو هغه ورته په جواب کې دقه خبره کوي چې زه نه نواز شریف یم نه زرداري یم او نه دا نور چې کوم د پی ډي ایم سربراهان دي د هغوی په شان نیم چې انارو به واخلم او د ملک نه به وتښتم. یعنې یو ځلې بیا د سرټیټۍ نه هغه انکار وکړو. څنګه چې تاسو کتلی شئ چې د عمران خان صاحب حوالې سره دا بیان هم راتلو چې هغه ډیل ته غاړه ایښې ده، خو د ډیل چې کوم انکشافات دي نو هغه راځي چیرې عمران خان صاحب چېرته هم ډیل نه کوي او نه به یې وکړي. خو د حامد میر دغه چې کوم بیان حامد میر حوالې سره عمران ریاض صاحب یو غټ انکشاف کړی دی چې د هغه کومه ګرفتاري ده نو د هغې چې کوم پلین دی نو هغه هم مکمل تیار دی. ځکه چې حامد میر اخر کې حق او سچ شروع کړل نو اوس به کوشش کېږي چېرې څنګه ارشد شریف صاحب و شهید الله جل شانه دی قبر د نور ډک یا عمران ریاض صاحب شو د دوی سره چې کوم کردار وشو نو کېدای شي چې د حامد میر سره هم دغه کردار وشي. بل طرف ته ملګرو رانا ثناء الله د دې خبرې انکشاف کړی دی چېرې نواز شریف چې کوم طاقتور خلک دي نو د هغوی ټینشن نواز شریف نه غواړي. نو نن چې کوم اهم خبر بل مخې ته راغلی دی نو دا ویلی کېږي چې اسحاق ډار ته چې کوم په وزیر اعظم پسې دویمه عهده وي نو هغه اسحاق ډار ته میلاو شوه. یعنې نواز شریف یو ځلې بیا نظر انداز شو. نواز شریف چې کوم راغوښتلی شوی پاکستان ته چېرې ته به وزیر اعظم وي نو تاسو کتلی شئ چې څنګه رانا ثناء الله د دې خبرې انکشاف کړی دی نو کېدای شي چې دا خبره حق او سچ وي. ځکه خو نواز شریف زما په خیال چې اوس خو لا په چین کې ناست دی خو راغوښتلی شوی وزیر اعظمۍ له او په لاس ورته کوتره کېښودلی شوه وزیر اعظمي وړګیا. نو نن چې کوم د وزیر اعظم پسې دویم نمبر کس وي نو کم از کم شهباز شریف له پکار چې دغه عهده وی د خپل رور ته سپارلی وی نو کم از کم څه آیا او عزت پې جوړ شوی وی. بل طرف ته ملګرو سیټ کې تاسو ته تصویر ښکاري د 9 مئی چې کوم مقدمات دي نو په هغې کې دا کس جیل کې و 8 میاشتې بعد د ده رهایي وشوه خو دا ډېر زیات کمزوری شوی و او ده به هم دقه یو خبره کوله چې ما له غلط طریقې سره سزا راکړی شوې ده. یعنې زه په دغې یا 9 مئی شو یا چې کوم حالات تیر شوي دي نو په دې کې زه موجود نه وم او ما له په غلطه طریقه باندې سزا راکړی شوې ده. دا ویلی کېږي چې هغه نن وفات شو الله جل شانه دی ورته دغه سخت سفر آسان کړي. چې کوم د خوشحالۍ خبرونه دی د سره شریک کوم. اول خو چې کوم د خوشحالۍ خبر دی نو د تحریک انصاف چې کوم حمایتي یافته کس و نو هغه د پېښور های کورټ بار چې کوم الیکشن دی نو هغې الحمدلله وګټو. بل چې کوم د میر الیکشن نن نو د سیټ کې تاسو ته دا ویډیو ښکاري مدرار بھائی کوم چې د کاټلنګ سره تعلق ساتي زما ډېر نږدې ملګری دی هغه راته ویډیو راولېږي چې نوید بھائی یو جشن دی زه ورته یم خیر دی داسې جشن مه کوئ ځکه چې بیا به در باندې پیتوی لګي نو په باري اکثریت سره په کاټلنګ کې هم د میر الیکشن وګټلی شو. بل طرف د ملګرو د تحریک انصاف چې کوم شاکر شعیب دی نو هغه 4000 لیډ باندې د چیرمین تحصیل بلامبټ منتخب شو. د پی ټی آی چې کوم کس دی نو هغه الحمدلله وګټل. دا چې کوم سیټونه دا د 9 مئی د کیس د وجې خالی شوی و. بل چې کوم کس دی ملګرو د تحریک انصاف فرید حسین جان چیرمین تحصیل دروش دا د چترال نه چې کوم رزلټ دی هغه مخې ته راغلی دی. د 15 جماعتونو په مشترکه چې کوم کس ودرېدلی و شهزاده شوکت ملک هغه ته شکست میلاو شو. 2021 کې دا چې کوم سیټ دی نو دا پی ټی آی په باري اکثریت باندې ګټلی و نو هغه هم الحمدلله وګټله. دا ویلی کېږي ملګرو چې کوم پولنګ سټیشن دي 99 پولنګ سټیشن دي د 96 په هغې کې رزلټ راغلی دی. د تحریک انصاف چې کوم کس دی هغه 20503 ووټ اخیستی او د جماعت اسلامي 15904 یعنې د 4 پولنګ سټیشنو رزلټ خو نه دی راغلی خو دا ویلی کېږي چې هغه په باري اکثریت باندې ګټلی ده.
د تحریک انصاف چې کوم ریاض خان دی او د تحصیل کاټلنګ نو هغه هم الحمدلله وګټل. د پیپل پارټۍ نون لیگ ان پی چې کوم مشترکه امیدوارو نو هغه ته شکست ورکو. د تحریک انصاف ملک بجلی لاړه ملګرو بخښنه غواړم د داسو چې کوم تحصیل دی نو د هغې نه ملک غلام خان الحمدلله کامیاب شو. دا چې کومه ګټه د ټول پی ټی آی ورکرانو ته ډېر زیات مبارک شي. دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ یا مې در سره شریک کړو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واس پاکستان زنده آباد. عمران خان زنده آباد. تل دی وی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دلوي الله پامان.